بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پروګرام د رڼا په لور سره ستاسو ورور ډاکټر عبدالرحمن خلیل د خپل پروډوسر محمد صدیق صافی او تکنیکی معاونینو سره دا 700 FM 89.4 او 100 FM 96 نه په دې امید سره تاسو به روغ جوړ یئ. وطن عزیز پاکستان خپل ځان او فیملیز لپاره به کارګر ممد دو معاون مددگار یئ او د ګلونو په کرونده کې به زمونږ سره شانه بشانه ولاړې حاضر خدمت یو. ډېر پاک ساعت دی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ما باندې د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ درود وایي، الله پاک ستاسو دا درود ما ته رارسوي الی الاخر الحدیث، او رسول الله په ډېر خوشحالیږي، الله هم په خوشحالیږي او ستاسو مشکلاتو کې راحت دی. درود سره حاضر خدمت یو. ناظرین کرام، وی میری انگشتری پہ یا علی لکھا ہوا ہے، میری انگشتری پہ یا علی لکھا ہوا ہے، مگر انگشتری پہ یا علی لکھنے سے کیا فائدہ کہ دل تو اب تلک بھی مرحبوں کی دسترس میں ہے. وی څومره چې ځان سپینوم تورېږم زه، څومره چې ځان سپینوم تورېږم زه، د ریاکار زاهد تندې شوم زه. وی راتلونکي وخت کې به یو زړه جمال ته څنګه ګوري، راتلونکي وخت کې به یو زړه جمال ته څنګه ګوري، خدای خبر خلق به د مینې خیال ته څنګه ګوري. د کلي پیغلې د ځوانۍ په ایرو ولمبېدې، د کلي پیغلې د ځوانۍ په ایرو ولمبېدې، ګران به د خپلې شاعرۍ کمال ته څنګه ګوري. نن زما موضوع ده د پروپیګنډې شرعي حیثیت او د نن پاکستان په دې خبرې کوو. 09152544143 09152541443 زمونږه د ټلیفون شمیره ده. تاسو خپل رائے ضرور راکئ، تاسو کال وکئ، پوښتنه وپوښتئ، هغه را برسېره کوونکي مسایل چې څوک یې نه را برسېره کوي په هغې باندې خبره وکئ. فردوس خان زمونږ پروګرام د 400 نه اورېدلی دی. فردوس خان ډېر شکرګزار یو، تاسو زمونږ پروګرام ستایئ او مونږ ته خپل رائے راکوئ. ناظرین کرام، الله پاک قرآن پاک کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو که یو بے اعتباره سړی تاسو ته یو خبر راوړي نو تاسو د هغې خبر تحقیق وکئ. یعنی تاسو سنی سنای خبره سینه په سینه منتقل کوئ ما. زمونږ ټول چې کوم مسایل دي هغه په پروپیګنډه باندې دي. د پاکستان چې کوم نن مشکل دی هغه دا دی چې مونږ د اغیارو سره مکالمه کوو او چې کوم زمونږ بیانیه ده هغې کې مونږ ډېره سخته کوتاهي کوو.
او زموږ خپل بعضې کمکل دوستان د اغیارو په دغه سازش کې راغلي دي او زه چې ګورم زما د په الله پاک قسمي چې دشمن دومره کار نشي کولی څومره چې زما د خپل بعضې کمکل وګړي مونږ به د دې نه روزو مونږه انتهایی سنجیدګۍ سره پکار دی چې په دې غور وکړو د نن سناریو کې د پاکستان صورتحال یکسر تبدیل شوی دی او داسې تبدیل شوی دی چې د هغې معنی چې کوم مفهوم دی مونږ هغه مفهوم باندې هم ځان نه دی پوه کړی چې مفهوم پاکستان څه دی پاکستان چې یو ریاست پاک دی او د حضرت صالح علیه السلام د اوښې حیثیت لري انمول دی د پروپیګنډې نه به ځان راوباسو یو کال ته ځمه چې موږ سره څوک دی جی السلام علیکم جی السلام علیکم لغوندې موږ ته پرابلم شي چې کله تاسو کال وکړئ نو زما توجه تاسو طرف ته شي او بیا تاسو کال شاید یا کټ شي یا څه تکنیکی مسله پیدا شي تاسو مهرباني کوئ چې کله کال وکړئ نو زه او زما پروډیوسر صاحب سترګې په لار یو تاسو ته خو چې کله کال کوئ نو تاسو مونږ سره اوسئ زمونږه پوښتنه یا ستاسو پوښتنه او مونږ به جواب درکوو ما ته ګزارش کولو چې زمونږ خپل بعضې کمعقل جاهل لفظ خو زه نه دا کومه غیر پارلماني دی خو کمعقل به وایم تاسو نن د هندوستان ټوله میډیا وګورئ په هغوی اور بل دی او هغوی د دشمن خبره کوي عزیز الدین صاحب مونږ سره زمونږ یو مینوال دی ډاکټر عزیز الدین صاحب میسج یې کړی دی چې پروګرام یې ستایلی دی خوښ کړی دی د اوچ دیر نه مهرباني وایو تاسو ته زمونږ یو بل شاګرد دی عزیز حسنین د سخا کوټ نه او منیب د سخا کوټ نه مونږ سره مینوال دي تاسو ته هم خوش آمدید وایو تاسو میسیجز مونږ ډېر په درناوي ګورو چې تاسو زمونږ پروګرام اورئ د باجوړ نه زمونږ یو ملګري فضل رحیم لالي د کولالې باجوړ نه مونږ ته میسیج کړی دی فضل رحیم لالي صاحب تاسو ته هم ډېر خیر اغلاست وایو خوشحاله یو چې تاسو حمزه مونږ ته د بنو نه او فیصل د بتکډې سوات نه افتخار د شور نه سوات نه ارشاد د سوات نه یاسر د سوات نه مونږ ته میسیجز کړي دي تاسو ټولو ته ډېر خیر اخلاص وایو پروګرام هم ستایلی دی دا پروګرام د نوجوان کل د خوب تعبیر دی مونږ به کوشش دا کوو چې پاکستانیت څه دی اسلام او پاکستان څه دی په دې باندې تاسو سره مونږ خبرې وکړو ساجد بنیری مونږ ته د پیر بابا بنیر نه میسیج کړی دی د کوټې ابوهې نه مونږ ته اعجاز میسیج کړی دی تاسو ټول ته خوش آمدید یو کالر سره خبرې کوو جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر خوش آمدید یم چې خپل پیژنګلو کې څه پوښتنه لرئ بسم الله د سپې څنګه فرحت خبر کوم تاسو څنګه احتیاط کوئ فرحت صاحب ډیر خوشاله شو چې تاسو आवाज هم واورېدو جی بالکل او یو خدای چې کزما لکه دا چې دا پروګرام وخت کله بدل شو دا چې سالون لکه شروع شنو سالون شروع کېده نو ډیره زیاته به خوځه نو خیر ځان له موږ زما موږ وګدي کنه د جمع په نسبت یو په ډبل وګدي الله دې موږ قبول کا خدای او خبره زما فرحت جان سے وره چې موږ په جمع کوا او شک بالکل مکوا رسول الله د دې نه سخت منع کړي الله ستاسو منځونه قبول کړي دي ان شاء الله بالکل جی بالکل او دا دغه اخلاص پکار دی کنه اخلاص جی او دا پراکټیکل د باندې بلند خبرو کوم جی یو خدای چې اغیاري کنه د پاکستان دغه دشمنان کاغه بهارت او افغانستان طرف دشمنان کوي پراکټیکل کې نو به کوي افغان دشمنان دي افغان د پاکستان خیر نه غواړي جی او چې کوم پاکستان کې دنه خلک دي
نو دوی خو لکه په خپله د ملک ته نقصان رسوي او د ملک په تباهۍ رایش کړي لکه جی نو دا لکه داسې چې ښه کار نه کوي جی او دا څه کې خبره داسې چې دې ته د قدر نشته د خپل ملک چې زموږ خپل ملک کې کوم ازادۍ سره ژوند تېرو وخت تېرو جی ګوره دلته کې ګوره په کروڑونو خلک په روزګارونو وي پرایویټ روزګارونو وي په کروڑونو خلک نوکران دي جی او اني ټیم اسپیټالونو دي دغه رنګ مختلف ادارې دي هغه تابعدار دي د عوامو که نه دا ادارې دا ټول زموږ دپاره څوک دې ته نقصان رسوي تاوان رسوي داسې خدا نخواسته که دا ملک خدا نخواسته حمله پیل شو دا ملک خدا نخواسته تباهۍ سره مخ شو زموږ به بیا کم پوهېږو خاکم بدان جی او بله دا چې دا په کروڑونو هم به دا کم ملک دی برداشت کوي کم ملک بدل کېږي نو دا لکه ډېر بد کوي په موبایل هم دا فضولیات دغه کوي دا دروغ پې ډېر زیات خوارۍ او د ملک او د قوم او د فوجیانو پاکستان آرمی ته دعا پکار دی نن تاسو ګوري چې په سودان کې څه حال دی په عراق کې څه حال دی په یمن کې څه حال دی په نور اسلامي هیوادونو کې څه حال دی ملک دپاره څه دا نه ورکوي چې ملک دپاره څه کار وکړي د خلکو خدمت وکړي غریبانو سره مرسته وکړي تعاون وکړي لکه د فوج سره ملاتړ ودرېږي نو الټه لا فوج پټ خبرې کوي او پولیسوالو په ته راشه وګوره چې فوجیانو څومره قربانۍ ورکړي جی خو تا نخواسته که دا فوج علي خو دا غواړي چې دا فوج مخکې نه اخوا شي او راشه بیا به په بازارونو کې دما کوي په جوماتونو کې هم کوي په سکولونو کې خو دا که ستا دلته په زرګونو خلک دا غواړي چې موږ دوه تنان لس نه کوو چې 100 مړه کړو جی نو بس دا په کار نه ډېر افسوس دی دا ناپوهي او دا په موبایلو لکه داسې دا ستاسو پروګرامونه دا په موبایل ورکول پکار دي ډېره مهرباني فرحت صاحب ډېره مهرباني ډېر شکرګزار یو د سفید څنګه نه زموږ یو ډېر ښه کالر فرحت صاحب ټلیفون کړی هغوی دا خبره وکړه چې د پاکستان فوج پسې یا پولیس پسې چې څوک خبرې کوي دا د اغیارو د سازش ښکار دي یو بل ټلیفون کال ته ځو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب سلامونه کوي دي ډېره مهرباني چې خوش آمدید وایو څوک خبرې کوي کوم ځای نه زه د تاسو خبرې کوم برکت مې نوم دی ستاسو نوم څه دی چې کوم ځای نه خبرې کوئ د سوات نه برکت علي مې نوم دی برکت علي د سوات نه ډېره مهرباني برکت علي صاحب څه پیغام لرئ نو پیغام خو نیسي خو ما زه تا نه یو تپوس کول غواړم جی ضرور ما چې موږ رمضان دا اواز درځي جی اوس ټیک شو بالکل راځي ما چې موږ رمضان فرض د امام سره وکړو او د سر د تحقیق په ټیم کې د ویټر او سنت کوو او الله نه غواړو نو بیا د تحقیق په مخکې کوو د ویټر او د سنت په مخکې کوو نه سنت خو به ګوره ماسخوتن سره کې که نه وتر به قضا پرېږدي نو 8 رکاته رسول الله علیه السلام تهجد کول 2 رکاته بیا ورپسې 3 رکاته وتر کول ترتیب دا دی دعا کوئ مونږ ته دعا کوئ برکت علي صاحب د سوات نه یو اسلامي پوښتنه وکړه الله دې قبول کړي مونږ جواب ورکو تهجد ډېر اهم مونځ دی او دې کې الله رب العالمین اخیری اسمان ته تشریف راوړي او څوک حل من مستغفر څوک شته دی چې بخښنه غواړي او زه یې وبخښم څوک بیمار شته چې شفا ورکړم او څوک چې څه غواړي چې ورکړم الله پاک دې زموږ ټول مشکلات حل کړي مصیبتونه دې هم زموږ حل کړي موږ سره بل کالر په لاین و خو شاید چې لاین ډراپ شوی دی موږ سترګې په لار یو پروپیګنډي باره کې جی چې کومه خبره مونږ کوله هغه دا وه چې د اغیارو دا سازش دی خصوصا د هندوستان او د اسرائیلی لابی چې د پاکستان بنیاد خرابول غواړي خاکم بدان نہیں شي خرابولی وی ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن تجھ کو ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک حمزاز پر لیلا د خبر نزی ډېرې کلی په غوړې دوښکاري یو بل کالر ته جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم سر جی ډېر خوش آمدید جی خوش آمدید بلاګورونه ګلاب خان ماما یم حمزه صاحب دې رایاد کا جی گلاب خان ماما خوش آمدید درته وایي جی وای بېشکه ما دغه خطا کړې ده جی حمزه صاحب وایي بېشکه ما دغه خطا کړې ده
چې تا جفا کړه ما وفا کړې ده واه 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 چا چې سم راته نظر نه کوي جی ښکارېږي ستا چې زما اغلا کړې ده واه او چې خپل غزل د چا نه واورم امضا جی وایم چې چا چاسې غلا کړې ده واه چې خپل غزل د چا نه واورم حمزه او چې خپل غزل د چا نه واورم امضا وایم چې چا اسې وینا کړې ده واه 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 مهرباني مهرباني زنده باد ګلاب خان ماما زمونږ یو ډیر ښه سینیر کالر دی نو زمونږ پیپړې هم مستې کې او د حمزه بابا سو شعرونه ویل د پروپاګاندا متعلق په د حمزه بابا زه درته وایم چې وای حمزه خوله په خوله چې نشي د رقیب سره وای حمزه خوله په خوله چې نشي د رقیب سره تا ته د ښکارا چې د سړو خبرې نورې دي او نن خو د سترګو پښتنو خبرې نورې دي او بل کال ته ځو جی السلام علیکم وعلیکم السلام میرے طرف سے السلام علیکم وعلیکم السلام خوش آمدید خوش آمدید سر جی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں میں اورنگزیب بات کر رہا ہوں کوارٹ روڈ سے اورنگزیب صاحب مجھے تو آپ چترالی مبرار لگ رہے ہیں نہیں ہم سوات کے ہیں مگر کراچی میں بڑے پلے ہیں اس لیے اچھا بتائیے جی ہمارے پروگرام کے بارے میں آپ کا سوال اور آپ کی رائے کیا ہے سر جی میں اکیلے میں کبھی کبھی سوچ رہا ہوں کہ افغانستان سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوتا ہے ہمارے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہاں پر 30,000 مرتے ہیں یا 60,000 جی مگر اس وقت سے لے کر آج تک یہاں پر مسلمان ہی مر رہے ہیں جی اور شہید ہو رہے ہیں جی یعنی وہ اس آگ کے چنگاریاں اور اس کے وہ شعلے ابھی تھمے نہیں ہیں جی ہر نئی صبح کے ساتھ وہ اور بڑک رہے ہوتے ہیں جی تو اللہ میاں سے دعا کرنی چاہیے اور پورے پاکستانیوں کو اور افغانیوں کو اپنے گناہوں کے معافی علامہ سے مانگنی چاہیے اور جی اپنے کرتوتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے اور ہمارے اوپر اللہ میاں نے عذاب کی صورت میں یہ نازل کیا ہے کہ ابھی یہ جو افغان وفادار ہے جس کو آپ ٹی ٹی پی کہتے ہیں تو افغانی ابھی ان کو جگہ نہیں دیں گے اور ہم بھی نہیں دیں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے تو جنگ ہے یعنی جنگ ابھی تمی نہیں ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے آپ کی رائے کیا ہے کہ جنگ تھمنے کے لیے کیا اقدامات کرے حکومت پاکستان اور پاکستان آرمی جی ہمارے پورے مسلمانوں کو اپنے گھروں کے اندر جو ہم ایک دوسرے کے اوپر چھوٹے چھوٹے ظلم کرتے ہیں یا ہم زیادتی کرتے ہیں یا مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی ڈیوٹی صحیح انجام نہیں دے پا رہا ہے تو وہ حرام کی کمائی کما رہا ہے اور اگر کوئی فروٹ والا ہے یا کوئی ہر بندہ ہے تو وہ جو حرام کی کمائی کما رہا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے ہم لوگوں کے اوپر عذاب نازل فرما رہے ہیں اور ہمارے سوال اور ہمارے توبے قبول نہیں ہو رہے ہیں ہم اپنی بیٹی کا ہم اپنے بھائی کے کو حق دینے کو تیار نہیں ہے اگر وہ زمین میں ہے اگر وہ نقد کی صورت میں ہے زمونږ یو کالر سوات نه بنیادی طور کوارټر باندې خبرې کولې خو د سوات او په کراچۍ کې اوسېدو ډېرې ښې خبرې وکړې تاسو واورېدې یو بل کالر ته زه ګورو چې موږ سره څوک دي جی السلام علیکم کال شاید ډراپ شو ما چې دا خبره کوله چې حمزه سپرلیله د خیبر نظي ډېرې کلی په غوړېدو ښکاري پروپیګنډا یا هغه عناصر چې په پاکستان کې پرابلم پیدا کوي د هغې قلقمه پکار ده اول هغې سره ډایلاګ پکار دی کېناسته پکار دي د سیمې چې کوم منظرنامه ده په دې ورسره خبرې پکار دي نو بیا به زمونږه تعبیر صحیح کېږي زما ډېر خوږو ملګرو زه یو خبره بله دا کومه چې وطن کې کله چې امن وي محبت وي فساد نه نو هغه وطن څنګه وطني په دې خبرې کو یو کالر ته ځو جی السلام علیکم جی السلام علیکم مونږ ته لغوندې په دې کې تکلیف پیښ شي چې تاسو کال وکړئ او بیا هغه صحیح چې کوم
لاین ډرا شوی په هغې کې لږ پرابلم راشي بیا کالرز موږ سره ډېر زیات نو موږ یو پکې والو خو هغه یو اخیستو سره نور ټول ډسټرب شي نو تاسو مهرباني کوئ چې کله کال کوئ نو یو خو تاسو موږ ته متوجه اوسئ بل دا سوچ کوئ چې کله تاسو کال کوئ نو چې تاسو د موبایل یا د ټلیفون आवाज بالکل بند دي یعنی د ریډیو आवाज تاسو ته یا د نیټ आवाज فیسبوک پاڼه تاسو بل طرف ته کړي ځکه چې هغې سره आवाज بیا ډبل شي بیا ډبل کې موږ ته دا تکلیف وي چې आवाज دلته موږ کال والو خو هغه صحیح خپل سمت هغې ته برابر نشي ما چې دا خبره کوله چې د نوې زمانې چې کوم خواب په پاکستان کې دی هغه د یو عزم سره د یو مرام سره تړلی دی نه دا چې هغه په پروپیګنډې ښکار شي ما چې کوم آیت کریمه د الله سبحانه وتعالی د کتاب عزیز قرآن پاک ویلو هغې کې الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ایمان والو که تاسو ته یو بې اعتباره سړی یو خبر دروړي نو فتبینوا تاسو تحقیق د هغې خبرو کوي نه دا چې تاسو په پروپیګنډې ښکار شئ یو ټلیفون کال ته ځو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډېر خوش آمدید جی څوک او د کوم ځای نه سیف الله دا بنونه بني ګل نه بني ګل نه وای چې لازم د دین دنیا نه وختل خوشو وختل واه او میسته سکتار ته چې ګول عامه په زړه وختل واه او څه به مو چې سره په تاوکه خالي ډېره مهرباني اشرف خان ته وایي چې کالو کو جی اشرف خان ته وایي چې کالو کو ډېره مهرباني کوو شي بني ګل نه سیف الله صاحب ډېر ښه شعر یې ویلو مینې اظهار یې وکړو ډېره مهرباني موږ یو بل کال ته ځو نن لغونې کالرز منځ کې ډسټربنس دی بهرحال جی السلام علیکم ډېر خوش آمدید جی څوک د کوم ځای نه جناب الله صاحب یو وارې بیا خوش آمدید ویم لږ به اواز تیزوئ ستاسو اواز نن بالکل موږ ته ډېر کم راځي هلو جی اوس ټیک دی لږ غوندې اواز تیز وکړئ نو بیا به اواز راشي نو ډاکټر صاحب ما دا چې ما تقریبا 66 سال عمر دی الله دې ژوند درکړي جی زموږ والدینو سره جی او څه باندې نظر وي تاسو خو ډېر جوړ نظر دی ماته معلومه ده جی الله صاحب ماته افسوس ته چې تاسو اواز ماته بالکل نه راځي ما وایي چې زور مونږ بلا یو متل دی وایي زور په زارۍ نه کمیږي زور په زارۍ نه کمیږي بالکل نو هر څوک چې سره پروفیټ پاکستان د ورکېدو برنه نه جوړه ان شاء الله بس صرف دا کمی ده چې مونږ ته هغه شانتې یو بے باک نه جھکنے والا نه دبنے والا نه بیکنے والا داسې لیډر پکار دی لکه څنګه چې زموږ اکابرین چې اوس ورپسې دي الله دې بخښ وکړي آمین بس دا زما تبصره ده الله صاحب زنده باد د تخت نصرت نه د ډېرې زرخیز و مردم خیز علاقې نه الله صاحب टेलीफोन कर तासु वाउरिद कि ज़मूक दगा आज़म हुई मेरा आज़म इतना बुलंद है कि पराए शोलों से डर नहीं मुझे खौफ आतिश गुल से है कहिए चमन को जलाना दे बल कॉलर तो जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम संगल ले खई ډېر خوش آمدید جی سو کو د کم ځای نه سجده زونه په جنو واسه پورې مړه نه ما پیژندلې خدا پیژنګلو موږ د خپل ناظرینو د پارم کو اجي اقبال شاه خبرې کوم د صورتنا اقبال شاه صاحب یو واره به ته خوش آمدید ډېر خدي پیژنم خو دا ناظرینو ته موږ پیژنګلو ضرور وکړو زموږ مرګرو ټلیفون جی اقبال شاه صاحب ډېر مننه څنګه له خیر تاسو الله هم ډېر خوشاله کوي اقبال شاه صاحب ټول سواد ته سلامونه دي څه پوښتنه لرئ
موضوع څه وایي سر دا موضوع چې پروپاګاندا د اسلام په نظر کې د نن پاکستان ها جی سر جی زما دا پوښتنه ده کنه چې د ذهن د زیاتو لپاره یو وظیفه کې دی راته وښودې خبرې یو دعا راته وښیه جی صحیح ده زه درته ښیم جی تاسو ډېر سلامونه د الله په امان مهرباني اقبال شاه صاحب جی د سوات نو د بنو نه سیف الله صاحب وو د تخت نصرتی نه الله داد صاحب وو ډېرې ښې خبرې وشو ډېر ویاړ کوم موږ ستاسو په دې خبرو باندې یو بل کالر ته ځو جی السلام علیکم وعلیکم سلام خلیل صاحب څنګه جوړ یې ښه زنده باد د بني ګل نه څوک خبرې کوي باندې ګل نه پیر زفران شاه پیر زعفران شاه صاحب یو وارې بیا خوش آمدید څه پوښتنه لري څه پیغام راکول غواړي دسمان کجی ډیر مزیدار پروګرام د خپلو د دین نه او د پاکستان د مینې نه ډاک پروګرام تا د خدای ژوندی لري آمین زنده باد زنده باد زنده باد خلیل صاحب دا دعا مې دا په کې پی کې لکه د کشمیر حالات جوړ دي جی زمونږ په کې پی کې یعنی په پښتونخوا کې داسې حالات جوړ دي لکه په کشمیر کې الله دې خیر کی الله دا حالات روح کی او الله دا ټول پښتنو په امن آمین یا رب العالمین امین امین بس ټول پښتنو ته سلام پیر صاحب بني ګل کې تاسو کوم ځای خبرې کوي جی د داود خانه باندې ګل کې د محمد خیل سدي دا تاسو کې مو استاد دی مو محمد خیل کې محمد خیل قبله یاس صاحب قبله یاس بالکل بس یو روډ میں پماس کې د روډ زنده باد بني ګل زنده باد تاسو زنده باد پاکستان زنده باد د عزتمان کا الله دې ډېر قدرمان کا ډېر مهرباني ډېر مهرباني پیر صاحب د بني ګل نه داود شاه نه محمد خیل نه زمونږ پیر زعفران شاه صاحب دی ډېر د زړه پورې خبرې کوي او په پاکستان مینده په رسول الله مینده او په اسلام مینده په محمد رسول الله درود وایي او دا برکات په دې ملک کې جاری او ساری یو بل کال ته زو جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر بربادی الحمدلله خور د بني ګل نه زه د ګیم پټینه خبرې کوم رحم نواز مې نوم دی واه په خیرونو ته کوم ځکه زه ته ویایو جی چې یو خو د خپل نصیب له ټاپې ته ورغوا دا به درته ووایو انشاءالله دعا کوه بل مې توزه کړي وه ټولو ته ولګوله نن خو ته ولګوه او به لګو درته توکل په خدای دی بیا بس بعد میں استغفر الله کر لیتے ہیں او به لګو ځه زمونږ یو ګلالي ځوان د غزل فرمایش وکړو نو ما ته خوشحالي نه چې تاسو ما نه خو د غزل توقع مه کوئ زه بغیر سازه غزل اورېدی شم او دا ساز والا کیسه خو نور ملګري زموږ شته د هغې دپاره بهرحال ستاسو د مینې دپاره شکر ګزار یو وی اوتې بوتې خو هر کس وایي طاهره اوتې بوتې خو هر کس وایي طاهره خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي نو موږ سره د غزل هنر لا فلحال نشته دی یو بل کالر ته زه ګورو چې موږ سره څوک دی جی السلام علیکم وعلیکم سلام ډاکټر صاحب ستړي مشه زنده باد جی خوش آمدید څوک د کم ځای نه شیر افریدی ما د ورمړو مایرین شیر افریدي صاحب چې رښتیا درته ووایم موږ تا باندې سخت مین یو ورمړو ته خو زه چېرته ژوند کې نه تللی خو تاله به یو ورځ درځو تا سره ډېرې ښې ویلکم هر وخت راتلی شئ زما د زړه دروازې تاسو ته کولاو دي الله هم ډېر خوشحاله که افریدي صاحب زموږ مشران یې زه په وطن ډېر زیات ما او صدیق صافي به درځو که خیرې دا غزلې به تا سره وایو او چې زه په وطن ډېر زیات مین یم او داسې ده چې زه پرې سر قربانولو هم تیار یم الله دې ژوند درکړي الله دې ژوند درکړي ځکه چې د خاورې مثال د مور دی او چې د مور قدر ونه کړي که نه او د خاورې قدر ونه کړي نو خدای به دې ونه بخي جی او لکه اوس افغانستان سره جنګ بندي شوې ده بېګا یې په چمن باندې بیا حرکت کړی دی او هغې دپاره خو چونکې زمونږ اوس هم ماته میسیجز را روان دي څه پوښتنې لري انشاءالله خیر به شي شیر افریدي صاحب دعا کوو پاکستان اوس هغه پاکستان نه دی موږ سره د رسول الله درود دی انشاءالله دا د باجواو د فیض حمید فوج او پاکستان نه دا د فیلډ مارشل اسم منیر صاحب انشاءالله پاکستان دی انشاءالله او بل زمونږ دواګانې ورسره دي انډیا سره چې لړک اون خطه دوه رکعته صلات حاجت مې ورته کړي دي صاحب واه 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 شیر افریدي صاحب زنده باد
او زه هر چا د خوله وایم چې څوک پاکستان او د پاکستان په ادارو پسې خبرې کوي. زنده شیر افریدي صاحب کله یو ورځ مونږ تاسو کوم مدعو کو پروګرام ته راتلی شئ؟ بالکل به درشم انشاءالله. زه ستاسو چې کوم نمبر دی پروډوسر صاحب ته وایم صافي صاحب ته دا ځان سره نوٹ کړي. یو ورځ به م راغواړم مونږ به م درځو که خیري دا مرام دا عزم دا د جرت نشان چې دی دا به د پاکستان د سرلوړۍ نشان انشاءالله. الله چا ورته ژوند درکړي. انشاءالله زه اوس هم تیار یم. زما پلار په سن 48 کې جنګېدلی دی او زه اوس تیار یم. مونږ سلوټ کوو چې تاسو ته سلوټ کوو. ډېره مهرباني. الله دې عزتمن کړه او اني ټایم راتلی شي چې څه وخت وغواړئ. زنده‌باد شیر افریدي صاحب زنده‌باد. علیکم. زمونږ یو ډېر ښه مینهوال شیر افریدي صاحب و. مونږ یې نمبر نوٹ کو کوشش به کوو چې داسې اکابرینو داسې وطن پالو وطنوالو اسلام پسند خل دا خپل سټوډیوز ته م راولو. یو بل کالر ته زموږ ګورو چې موږ سره څوک دي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب ادم خوشاله مدرسه سټو ټیم ته سلام دی. ډېره مهرباني. زه خو دا یو خبره کوم چې نبی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله مکې معظمه مدینه منوره ته روان شو نو چې وې کتل مکې شریفې ته مخ مبارک را واړولو جی چې وطن پسې بچان نه جوړل په چغو چغو به حضرت محمد مصطفی نه جوړل. واه صلی الله علیه وسلم. دا زموږ خو وطن پاکستان دی او دوم هغه دا بندین ریاست او ان شاء الله کله کړي خیر دي ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې دعا کړې ده چې مشر د وخت د طرف نه باندې یخه قوه راځي نو چې به دې ته هوته اوسه د دې خبرې علم دی چې د قضیت نبی رسول الله هغه وخت نه پیشنګوي کړې ده اساس دا چې هغه پاکستاني ان شاء الله دا د مبارک دعا نه دا به لپاره چې نو ان شاء الله دا به زنده باد وي او د دې کفارو دا به مطلب غزوه هند دی ان شاء الله به همیشه د پاکستان تر هم دې په شکست بار طریقه ملويږي چې که څوک ډېر دغه کې خو دې مبارک دعا کړې ده. تاسو چې د کوم ځای خبرې کوئ څوک خبرې کوي؟ محمد یوسف خبرې کوم د برتا کنه چې بخنه غواړم او تاسو خپل تعارف وکړو. یوسف صاحب برتا کال ته سلامونه کوستا کال ته سلامونه ټول زنده‌باد. تاسو هم شلو بدر سلام مهرباني. د تاکال نه زمونږه یو رو ټلیفون کړو یو بل کالر ته زو موږ سره ټایم هم شارټ دی. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. کال شاید موږ سره ډراپ شو. کال ډراپ شو. ناظرین کرام زړه به مضبوط ساتو. وی یو کال رم بیا په یو شعر باندې خبره کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه څنګه یې؟ ډېره مهرباني چې څوک د کم ځای نه؟ شپږ خاجوس کې نه زیات الله خبرې کوم. د سوات نه زید الله نه جی شپږ خاجوس کې نه زیات الله. جی خواجه اوس کلی شب قدر نه زید الله صاحب خوش آمدید درته وایم. ټول شب قدر ته سلامونه کو. څه پیغام لري څه پوښتنه کوئ مانه؟ اجي نه موږ خپل د زړه اواز وای جی او تاسو پروګرامونه اورو چې دینه موږ ته دی خپل دا امین چې چراغري او راپریدي جی دا دومره مطلبي خبرې کوي او ډېر یو کوی انسان دی او هر څه پروګرام کوي چې پار چې نه دی خو چې هغه زمونږه د پاکستان زمونږ د ادارو زمونږ د عوامو په خیر کې خبرې جی او یا خپل نه لري کوي کنه د نورم ډېر مرګري دي جی او د څه شی چې مونږه شکر الحمدلله پاکستاني الحمدلله موږ فخر را لپاره دی کنه جی او ځان څه سوچ پکار دی جی مینه پریدي نه کنه چې ما جنگ څه یاد او ما پلار کشمیر کې کشمیر جنگ لته جی او مور به مې راته خبره کوله دوانه وسپاتې ول د په دې بدن باندې ټول د جوکو چاپونه الله کنه او موږ پاکستانیان او موږ ان شاء الله تعالی دا په چیلن څخه په داوا سوای الحمدلله دنیا باندې او پاکستان به دنیا باندې الله پاکستان او دا ان شاء الله د الله جو کړی دی او تاسو خلونو باندې دی خلک ځانګي اسیزان لا حسد خپل سره خرابي نیت خرابي نیت خرابي هغه خپل خرابي خراب شوی دی او د پاکستان نه پیدا واخلې د پاکستان ته ګلونه راوړي ګل پاکستان ته خوشحالي راوړي پاکستان نه ارسله پیدا اخلي والله که مسلمان دی او که کافر دی د پاکستان نه پیدا اخلي
جی بیا د خپل منځ کې دا ځینې خبرې یا دا ځینې کاتي په دې خو هر سړی کېږي خو څوک زموږ وطن کې بره ګنداس یو موږ به ډکېږي که نه جی په هر وخت به ښه کړي نو زول او توپانو نو یو سړي پکې ویلې چې یاره والله حاجي صاحب زموږ جیدالله د و جانسو صدر ډېر مشر سړی و که نه جی هغه ته یې وویل چې یاره زه خو ډېر وېرېږم که نه هغه ته چپ ښه دی د لږ دی څوک وایي څوک یې نه وایي که نه الله سړی وېرېږي که نه نو دا خو پاکستان دی او بچ کول به غواړي او دا به مونږ بچ کوو خدای دې دې چې زموږ هر قسم قرباني کېږي که نه جی که نه او په دې خاطر دې هر سړی جمع اوسي چې دنیا بني او پاکستان دی زنده باد زنده باد زنده باد دنیا بني او پاکستان بني او زه دا پروګرامونه موږ بعد ټیم اچانک کړپ موبایل ملاو شي که نه بس بیا خواري وکړو بیا بس موږ وایو زما د دې دوستانو دا خبرې اورم ډیره مهرباني جی مونږ دعاګانې کوو جی نور نومونه راله نه راځي که نه جی دا ډېر ښایسته ملګري دي او دا خلک ټول एकदम راواخلي ټول یاد شي که نه خو ما له دې وختې نه راځي خو امینه په دې ډېر د کار خبرې کوي او دا ډېر د کار سړی دی ډیره مهرباني جی زه ډیر خوشحاله شوم تاسو سره د شب قدر خواجه وست زموږ یو ملګری و داسې خبرې وکړي چې هغې کې بله خبره ځایږي نه یو بل کال ته ځو ټایم موږ سره شارټ دی جی السلام علیکم کال شاید موږ سره ډراپ شو وی په خبرو خو قانون نه جوړیږي په خبرو خو قانون نه جوړیږي وچو شګو کې کورونه نه جوړیږي چې سینه کې زړه او زړه کې جذبه نه وي بیا د عشق عمارتونه نه جوړیږي قلم ډوب کا خپل وینه کې صابره بې له وینې ښه شعرونه نه جوړیږي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خپل لور عبدالرحمن خلیل او صدیق صافی ته دا سات اجازت ورکړئ ان شاء الله بل جمعه به د یو نوې موضوع سره بیا حاضرېږو دعاګانو کې ساتئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته